ګرانو کتونکو سلامونه. څنګه تاسو ته پته را چې د پیښور بورډ کم ډرامایي ریزلټ ویستی دی د سیکنډ ایئر او د فرست ایئر، نو د سټوډنټانو سره خو موږ د سرکاري او د نجی خبرې اترې وکړې، خو نن د دغه اسوسییشن سره خبرې اترې کوو چې کومه د 400 کالج اسوسییشن دی د پرایویټ سکولونو، نو د هغې صدر چې کوم دی نفیس الله صاحب هغوی را سره موجود دی او هغوی هم نن د دغه ماشومانو دغه دباو دغه پریشر دې ته جوړ کړل چې هغوی اجلاس کړی دی. په دغه اجلاس کې څه فیصلې کړي دي د دغه ماشومانو د مستقبل لپاره، نو په دې باندې به ورسره خبرې اترې کوو. نفیس الله صاحب ډېره زیاته مننه. ړومبي راته ده ووایه چې څه فیصلې هم د آینده دپاره وکړلې. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه کومه غونډه وکړه د بورډ دا دعوه ده چې مونږه ریفارمز راولو، د هغې مونږه په حق کې یو. کدی کلاس سیستم کوي او کدی حالونه د پرایویټ کالجونو نه ختمي، مونږ هغې سره اتفاق کوو. مونږه د نقل خلاف یو، خو چې کم خلک زمونږ د ادارو د ختمولو کوشش کوي نو مونږ به هغې ته د دیوال په شانتې ودرېږو. دویمه خبره دا ده چې کم خلک مونږ سره چې کم ماشومان سبق وي هغې سټینډرډ ایجوکیشن حاصلول غواړي او څوک د هغې نه د حق اخلي، نو مونږ به د هغې چې کوم دی نو مخنیوی کوو. ځکه چې دغه بچي لګیا دي، څوک د چا پلار آیسکریم خرڅوي، د چا بچي پلار چې کوم دی هغه چولې خرڅوي، څوک دکاندار دی، هغې لګیا دي چې زما بچي ښه تعلیم حاصل کړي، په مونږ باندې اعتماد کړی دی. نو بیا بورډ ولې د هغه ماشومانو خلاف یو سازش شروع کړی دی او د یو سازش د لاندې هغې چې دی نو په زرګو ماشومان هغه که د فرست ایئر امتحان دی، که هغه د سیکنډ ایئر امتحان دی، که هغه د نهم او د لسم ریزلټ دی، په هغې کې هغه د ماشومان فیل کوي. نو د دې شاته محرکات څه دي دا به انشاءالله مونږه ښکاره کوو. د دې دپاره مونږه د تحریک آغاز وکړو. عمدنن هم دا فیصله وکړه که دې کې د احتجاج ضرورت راځي، که په دې کې سړکونو ته د راوتو ضرورت راځي، که په دې کې ماشومان بورډ ته د بوتلو ضرورت راځي، نو د یو څیز نه به مونږ مخ نه اړو او د دغې ماشومانو حق چې کوم دی که دا څوک په رضا وله نه ورکوي نو انشاءالله دا به ترې په زور اخلو. صدر صاحب کله نه چې کنټرولر راغلی دی یا په دې ټوله صوبه کې چې کوم دی دوی تر اوسه چیرمین قدرې پیدا نه کړه، کله یو کله بل، اوس بل چیرمین راغی. هغه چیرمین هم دا یو بیان راغلی چېرته دا دوی به نمبر یې غوښتي، اوس هغه نمبرو ډیمانډ نشته، بلکې داسې یو ویډیو دوه مې وکتل چې هغه سکولونه چې کوم دی ډېر ښه ریزلټ وتلی. زه افسوس کوم او ماله جړا راځي، افسوس راځي چې زمونږ په دې صوبه کې بلا ایجوکیشنسټ دي. که چېرې په میرټ باندې دي خلک راوستې نو د دنیا خلک دی، پروفیسران شته، پای کې چا ایم فل کړی دی، چا پی ایچ ډي کړی ده، د دې چې کوم ریکوایرمنټ هغه ټول برابري که څه تجربه غواړي هم شته، تجربه کار خلک هم شته. د هغې باوجود هغې څه چل کوي ایجوکیشنسټ نه راولي او د هغې په ځای باندې هغه خلک راولي چې دی ځان له کمپلین جوړ کړی دی د پیسو ګټلو، چې د هغې په ترو باندې چې دی نو هغې پیسې وګټي، ماشومان فیل کی. زه حیران دی ما چې په څو ځله باندې د ماشوم ګوتې تروړلې کېږي او نن دا چې کوم دی دا د رجسټریشن په نوم باندې پیسې دي، نن دا د انیول 2 په ترو باندې پیسې دي، نن چې کوم دی نو دا د انیول امتحان دپاره د داخلي پیسې دي او په اخره باندې دي په دې خبره باندې ځان خلاصوي چې مونږه پیپر ماشوم ته شو کوو نو هغې د راشي مونږ ورته ویلکم کوو. یو ماشوم سره چې دی نو هغه سره د سکول فیس نشته، هغه سره چې کوم دی د داخلي پیسې نشته، نو هغه به د امپرومنټ دپاره 1500 روپۍ د یو پیپر دپاره د کوم ځای نه راوړي. زه مطالبه کوم د بورډ د کنټرولر صاحب نه خصوصا چې صاحبه ته دغلته په دې کورسۍ باندې ناسي نو ته دا بچي فیسیلیټیټ کا. دا بچي به څه کوي؟ دی به غلا کوي. د پلار چې کوم دی نو هغه خو د رزق دپاره لګیا دی، هغه له چې کوم دی سیروړه نشي ګټلی، نو دله به چې دی د یو پیپر دپاره 1500 روپۍ او که یو ماشوم بیا 500 پیپرو ته هغه اپلای کوي د امپرومنټ یا د چیکن یا د پیپر د کتو، نو به څه کوي؟ هغه به 7000 روپۍ د کوم ځای نه راوړي. په داسې حالاتو کې د بورډ د کنټرولر نه مطالبې دا جایز دي چې د کوم کیلو کوم ماشومانو د ژوندونو سره کومې لوبې وکړي؟ مطالبه خو به مونږ مجبورن ځکه کوو چې لکه اوس یو سړی دی وزیر تعلیم دی صوبه کې تعلیم کم طرف ته روان دی،
د طالب خو بیړه غر کده جی پوه شوې که موږ وګورو لکه مالا بل ورځ د چیرمین صاحب دې خبرې پسې خاندار اعلی چې یو ماشوم لاړو بوټ ته او څو په مشکلاتو باندې هغه چیرمین صاحب ته ځان ورسو چې یاره جی زه په پریکټیکل کې فیل یم نه ورته څه وایي ورته ته لاړ شه او ستا اداره یا ته پخپله چې کوم دی نو هغه استاد له لاړ شه چا چې ستا پریکټیکل اخیستی دی ماله راوړه لیست ماله راوړه نو زه به بیا ستا خبره چې کوم دی دا واورم افسوس دی ماله خندا راځي په دې خبره باندې چې کوم سړی تا د پریکټیکل اغستو د پر را لېږلی دی نو هغه خو تا سره الریډي لیست جمع کړی دی که نه ته څنګه دا ماشوم چې کوم دی دته بیا لاړ شه د کلي چکر ووخه بیا به ماله لیست راوړی دغلته د سره په بوټ کې دا لیستونه نه دي چې کوم پریکټیکل اگزامینر کله پریکټیکل واخلي نو هغه باقاعده هغه چې کومې پیپرې د هم چې کي د هغې نه پس لیست هم تیار کي هغه یو سی په بوټ کې کیدي ما یو ویډیو دوه لیدل صدر صاحب نفیس الله صاحب چې وی بوټ ډېر ښه رزلټ وتلی د سکول پرنسپل په هغې کې خبره کوي ایم ډي خبره کوي نو دغه سکولونو ته څنګه ګورئ نو زه ولا جواب ورکوم چې په 66,000 ماشومانو کې 37,000 ماشومان پیل کیږي نو دا صاحب چې کم دی نو دی لږه چشمې دی واچي یا کیدی چې د چې کم دی د اورېدو دغه کمزوري وي دی خو دی ویني نه چې 66,000 ماشومانو کې 37,000 ماشومان فیل کیږي دا څنګه ښه رزلټ دی او بیا داسې رزلټ په 27 نمبرو باندې چې دی نو یو ځای کې ماشوم فیل کیږي پاس کیږي او په 28 نمبرو باندې هغه فیل کیږي دا خبیا دا ده چې لکه مثال د شپې د 11 بجې چې رزلټ وزیاده کم ځای انصاف دی ما خو دا وړو کې رالوی شم ګیره مې سپینه شوه د امتحانونه موږ هم ورکړي دي چې ته یو ځای کې ما دا ونه لیدل چې د شپې 11 بجې چې دی نو دغه کې رزلټ وځي د شپې 11 بجې چې دی دا خو غله کوان چې دی هغه ډاکې اچوي دوی په تاسو دا تور لګی چې دوی د بورډونه غټ غټ او دی دپاره نمبرو لپاره چې کوم دی نو سټوډنټانو دوی مخکې عادت اغوستی اوس د دوی عادت هغه چې شانتې ونه شو نو ځکه چې کوم دی دوی دا چغې سورې وخي داسې سټوډنټان شته چې د بورډ دغه کنټرولر دغه چیرمین چیلنج کولی شي ما لومبۍ خبره جی وکړه چې مثال موږ د کوالټي ایجوکیشن دپاره راپاسېدلي یو دی د نقل مخنیوي کوي موږ ورسره ولاړ یو دی وایي موږ کلس سیسټم باندې دا سیس ختمو د دې مخنیوي کوو موږ ورسره ملګري یو زه دا جواب ورکوم که نه چې دا دې ځله په فرست ایئر کې کوم رزلټ راغلی دی نو دا د کومو ادارو ماشومان چې کوم دی نو بورډ یې ټاپ کړی دی د ګورنمنټ که نه د پرایویټ ښه په سیکنډ ایئر کې چې کوم رزلټ راغلی دی په هغې کې بورډ چا ټاپ کړی دی په 10 کې چې کوم رزلټ راغلی دی هغه بورډ چې کوم دی نو چا ټاپ کړی دی د پرایویټ سکول ماشومانو ټاپ کړی دی او که هغه د ګورنمنټ ټاپ کړی دی د ګورنمنټ هم بچي چې دا زمونږ بچي دي دغه د هغې چې کوم ټیچر حضرات دي هم زمونږ رونه دي که هغې فیسیلیټیټ کړي شو په صحیح طریقې سره او زمونږ چې کوم دی نو ملګرتیا وشوه او موږ را یوځای شو نو انشاءالله د دې قوم د تعلیم دا چې کوم ضرورت دي دا به انشاءالله موږ په یو ځای باندې پوره کوو که زمونږ سپورټ نه کیږي موږ ته چې کوم دی مشکلات جوړوي نو څه چل به کېږي د قوم بچې به غر کېږي د پرایویټ سکول یو اونر راغلی دی هغه ټیک ټاک انویسټمنټ کړی دی دا ځای به پرېږدي لکه څنګه چې تاسو وکتل په کې پي کې کارخانې وي هغه کارخانهدار لاړل څوک پنجاب ته لاړل څوک ملیشیا ته لاړل څوک دوبۍ ته لاړل دا خلک هم چې دي نو په مزه مزه هغه طرفونو ته روان شي بیا به بیا به د دې ملک او خصوصا د خیبر پښتونخوا دی بیا الله حافظ شي نو ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو په دې اجلاس کې ډیرې پخې پرېکړې وشوې آینده وختونو لپاره او په کار هم داسې ده چې 37,000 ماشومان هغه خو سرکاري دی خو نجي دي چې پیل شوي دي په یو نمبر باندې پکې پیل شوي ده په دغه کې راغلی دی پریکټیکل کې راغلی دی ابسنټ یې لګولی دی زموږ سلسله د دغه پیج نه روانه ده سټوډنټانو سره ځای په ځای خبرې کوو دا بالکل نیچرلي خبرې وي دا به د کنټرولر ته چیف سیکرټري ته او دې چیرمین ته ورخایو چې دا تاسو سره روان کړي دي څه کېږي بل ګرانو کتونکو پرایویټ سکول کې یو پلار ماشوم داخلی نو هغه ایم ډي سره کینی یا پرنسپل سره کینی نو هغه د سکول د کالج د ټول هر څه نه خبر کی په هغې ورسره هغه ایګري شي بیا هغه کار کوي د هغې نه بس ټیوشن نیولی وي هغه ته یو سهولت دپاره چې هغه ښه سټوډنټ جوړ شي او بورډ ټاپ کی ما داسې سټوډنټانو سره خبرې وکړلې چې هغه وایي زه د کنټرولر چیرمین د بورډ دا ټول سټاف چې کوم دی چیلنج کوم چې کې دي را سره او زه به پیپر چې کوم دی ټاپ کوم دې کې موږ سره داسې مشران دي چې هغه کالجونو دا بورډ مسلسل ټاپ کړی دی او په یو ماشوم دپاره 1.5 لاک او 1 لاک روپۍ فیس جمع کوي نو هغه به دې ته ناست دي او ته راځې د پیسو دپاره کولو خبره ده چې دا یو ایره به 41 کروڑ روپۍ ته راټولې نو د صدر صاحب سره نور هم ډېرې خبرې کېږي پروګرام اوږدېږي په بل وخت به سره بیا خبرې ترې کوم خو دوی اوس د یو تحریک اعلان وکړو په کار ده
چې دغه بچو له دغه مسایل په درشل باندې خل کی نه چې دوی بورډ ته کړی او مزید چې کم د پیسو نقصان دی ماشومان لور کې ډیر من